بس دا نور غټ غټ ټاپکان څه ول، مطلب کوم څه انرژي موږ کالکولیټ کوله، که موږ ریډیس کالکولیټ کاوه هغه لږ میتھمیټیکل ول، لږ ګران ول دا چپټر کې، لیکن دومره نه ول ګرانه، اسانه ده، زده کېږي دی. ټیک سو. اوس کوم چپټر د مخ ته او شاته کوم چپټر تر څو د نور ایزي ده. ټیک سو. نو مخته زه ټاپک در سمجھاو کوم، هغه له مخه زه ته څو پوینټس د پیج باندې در سمجھاو کوم چې مخته ټاپک ته اسانه سي. پرون څه ماته ته ټاپک در سمجھاو کړی وو، مطلب کوم څه ماته انرژي معلوموله په یو اوربیټ کې د الکترون انرژي ماته معلوموله. ټیک سو. څه مطلب په اول اوربیټ کې یو الکترون یا په دویم اوربیټ کې یا په دریم اوربیټ کې نه یو الکترون، نو هغه اوربیټ کې د هغه الکترون انرژي څونه. ټیک سو. نو هغه ماته معلوموله، بس هغه بیا فوکس کوم په یو پوینټ باندې پوټنشل انرژي ماته در وښوله. همیشه سي ګوره یو نیوکلیس شاوخوا الکترون راګرځي، نو هغه آپس کې اټریکشن فورسز دي. ټیک سو. اټریکشن فورسز له وجې مطلب پوټنشل انرژي څه شي ماینس کی. ټیک سو. فرض کرے یو دا الکترون ده، دا پروټون ده، دا آپس کې باوند سټیټ دی، ویني الکترون شاوخوا راګرځي، نیوکلیس شاوخوا راګرځي، نو دا آپس کې اټریکشن لري، ویني پروټون د الکترون راکشوي آپس کې، نو دا به خامخا انرژي څه شي پوټنشل انرژي هغه به څه شي ماینس کې به راځي. نو څونه چې موږ په ماینس کې کم ځو، فرض کرے ګور زه ته ویلیو در سنډ کړم، دا 0 ده، دا -1 ده، دا -2 ده، دا -3 ده، دا -4 ده، دا -5 ده، نو دغه کې سبسه کم یو ده نه کم. ټیک سو. څونه چې ته په ماینس کې لاندې روان یې، مطلب څونه چې په ماینس کې غټ روان یې، فرض کړئ دا -10 ده. ټیک سو. دلته نو -10 غټ ده که -1 غټ ده. ټیک سو. زه خالي در سمجھاو کوم، -1 غټ ده در -10. ټیک سو. -1 ولې غټ ده؟ ولې -1 0 تور نږدې ده، له 0 بعد 1 شروع کیږي، بیا 2 شروع کیږي، بیا 3 شروع کیږي. حالانکه موږ ته خو داسې ښکارېږي چې 0 خو کم ده، نه 0 خو نه او نه کم ده، لیکن در 0 بیا کم نمبران کم دي، ماینس نمبران کم دي، -1 ده، -2 ده، -3 ده. اوس په ماینس کې بیا ته څنګه به ډیسایډ کړې چې یو کم ماینس والا غټ ده، ماینس کې کم نمبر کم وي هغه څه ده، هغه غټ ده. فرض کړئ اوس -1 ده، هغه کم ښکارېږي، 1 مطلب کم ښکاري، لیکن ماینس سره لګېدل -1 غټ ده کمپیر ټو -10. ټیک سو. 10 حالانکه غټ ښکاري، لیکن ماینس سره لګېدل ځکه کم سي هغه. نو کوم څه پوټنشل انرژي د هغه همیشه ماینس کی، او بیا ست معلومه میکسیمم پوټنشل انرژي به څونه دا یو الکترون سي د شله د بند راوځي نه، وینه دا الکترون فرض کړئ د شله د بند راوت، نو اوس خو اټریکشن نشته، نو اټریکشن نشته، نو پوټنشل انرژي به شي 0 بسي. نو 0 مطلب اصل کې کم ښکاري، لیکن فی الحال میکسیمم ده. ټیک سو. دا خبر خالی در سمجھاوم. حالانکه اوس که په باوند سټیټ کو فرض کړئ یو الکترون دلته ده، یو الکترون دلته ده، یو الکترون د بالا وتلی ده. ټیک سو. نو د کم الکترون انرژي به سب سے زیاده وي، د کم چې د بند وتلی ده هغه الکترون انرژي سب سے زیاده ده، نو هغه زیاده به سوی میکسیمم به سوی هغه به 0 وي. ټیک سو. میکسیمم زیات. او کم چې دلته باوند سټیټ کې ده، مطلب دا شل کې سره راګرځي، نو هغه به مرز کړئ دغه -5 ده. ټیک سو. او کم چې دلته نیوکلیس ورنږدې هغه -10 وي، نو -0 غټ ده که -5 غټ ده که -10 غټ ده، 0 غټ ده، نو ځکه چې الکترون د بند راوځي یو شل جې. ټیک سو. نو هغه پوټنشل انرژي شي 0 وي. ټیک سو. نو میکسیمم سي. ټیک سو. نو 0 دا ټایم شي ده میکسیمم ده. ټیک سو. یو دا خبره. او بل خبره دا ده مطلب دا اوس کوم ټاپک زر سمجھاو کوم، دغه کې ګوره دا اوس نیوکلیس ته پروټون شکل پراته دي، ما پازیټیو باندې شو کړی ده. نو اول شل ده، دویم شل ده، دریم شل ده، څلورم شل ده، پنځم شل ده، شپږم شل ده. اوربیټ هم ورته ویلی سي، انرژي لیول هم ورته ویلی سي. ټیک سو. N1 N2 N3 N4 N5 N6. ټیک سو. نو الکترون چې دغه شلز کې راګرځېدلی سي. ټیک سو. او مطلب دو شل مابین کې الکترون نس راګرځي، الکترون دلته نس ګرځېدلی، دغه علاقه کې نس ګرځېدلی، الکترون بلا دلته لا بدلته. ټیک سو. لا بدلته نو شل کې راګرځېدلی سي. نو دا فرض کړئ وینه دغه ده، دا ما سمجھاو کو. او بل دا مطلب ګوره یو هغه ده الکترون ده نه، اوس فرض کړئ ان شل ده نه، دا ان شل ده. ټیک سو. دغه له مخه به زه ته بل څه سمجھاو کوم، دغه ډایګرام ته غور وکړه، د لاندې نیوکلیس پروت ده، شاوخوا الکترون پرې راګرځي، همیشه کم دغه شل دی، بالا شل ده، او یو لاندې شل ده. بالا شل کې به انرژي زیاتې که بل لاندې شل کې انرژي زیاتې، همیشه انرژي چیرې زیاتې بالا والا شل کې زیاتې. ټیک سو. نو دا شل نمبر 1 ده، دا شل نمبر 2 ده، دا انرژي لیول باندې 1 ده، دا انرژي لیول 2 ده. نو انرژي لیول 2 کې څو ده انرژي ده، فرض کړئ 100 ده نه، فرض مطلب سپوزډ اکچوال کې نه. او شل نمبر 1 کې څو انرژي ده 50 ده. یو الکترون خواهش ده چې زه بالا جي لاندې جي ته راسم.
ټیک سو نه دا بالا جې ته زه لاندې جې ته راسمه نو دی به څه کوي نو بالا جې څه کوم شل د هغه 100 انرژي والا الکترون شو اوسېدلی سي لاندې والا شل کې څه کوم د 50 انرژي والا الکترون اوسېدلی سي نو کوم چې بالا والا شل د هغه به څو خپل 50 انرژي به ضایع کړي ریلیز به کړي د بندې به راوباسي نو زه سره به څو پاتې 50 به پاتې نو دی به لاندې راسي دغه شل ته ټیک سو ګوره دغه شل 100 رینټ ده 100 کرایه ده 50 کرایه ده دغه رینټ 100 کرایه ده 100 روپۍ کرایه ده نو زه لاندې والا ته راځي ٹھیک سو نو دی به 50 باسی 50 والا به کرایہ بور کوي داسې حساب ده ٹھیک سو نو اگر दो शेल है एक ऊपर लेवल पे हायर लेवल पे एक लोअर लेवल पे तो ऊपर लेवल से जब इलेक्ट्रॉन नीचे वाले शेल में आएगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा क्योंकि नीचे वाले शेल में एनर्जी कितनी होती है कम होती है तो उसको कम एनर्जी चाहिए होती है नीचे वाले शेल में सर्वाइव करने के लिए और अगर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है अब नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल में जा रहा है 50 वाले से 100 में जा रहा है तो इसको मज़ीद 50 चाहिए तो 50 इंटर होगी एनर्जी तभी ऊपर जा सकेगा ठीक से और फ़र्ज़ करें उसका जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से नीचे वाले शेल में आ गए तो उसने एनर्जी रिलीज़ की वो एनर्जी क्या है रेडिएशंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ठीक से उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अगर हम किसी एक इंस्ट्रूमेंट से गुजारते हैं ना इंस्ट्रूमेंट फ़र्ज़ करें हमारे पास रखा हुआ है स्पेक्ट्रोमीटर ठीक से ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिससे कोई एनर्जी रेडिएशन निकलती है जो एनर्जी रेडिएशन एक एटम से निकल रही है ना एक एटम तो नहीं रखा बहुत ज़्यादा एटम्स रखे होंगे ना तो फिलहाल मैं एक एटम्स को देखा आ रहा हूँ ना एज ए एग्जांपल तो जब एक एटम से एनर्जी निकलती है उसको हम एक स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस से पास करते हैं तो स्पेक्ट्रोमीटर हमें क्या दिखाता है एक लाइंस दिखाता है ये लाइंस ठीक है कि मतलब ये जो एनर्जी निकल रही है ये जो लाइट्स निकल रही है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है वो किस पे मुश्तमिल है इन लाइंस पे मुश्तमिल है ठीक है मतलब दाया दाना संग को दावे दा स्पेक्ट्रोमीटर से दाया एनर्जी से दा डिवाइड को दो लाइंस की यूने असल के स्पेक्ट्रोमीटर दा कार किस कम एनर्जी मात्रा रवाना दा एनर्जी दे वो गुड्स दा एनर्जी चिश बन मुश्तमिल है दा रेडिएशन चिश बन मुश्तमिल है दा स्पेक्ट्रोमीटर जिस माता पास को माता दा मालूम दा लाइंस बन मुश्तमिल है दा लाइंस से स्पेक्ट्रल लाइंस याई ठीक सो मतलब अखपल इन स्पेक्ट्रम कम शते रेनबोज कम आसमान की जोड़ से आगा मुख्तलिफ कलर बन मुश्तमिल 7 कलर बन आगा तो सही आगा तम स्पेक्ट्रम याई ठीक सो और कम से लाइट लगा जराव आगा कतम मतलब जो डिवाइस पास किया तो मज़ीद दिन ने वो गोरेश की ना दा लाइट से कम रहा दा चिश में मुश्तमिल है आगा बता लाइंस करके आगा लाइंस से स्पेक्ट्रल लाइंस याई ठीक सो वो लाइंस जो स्पेक्ट्रम को बनाते हैं कौन से स्पेक्ट्रम को बनाते हैं अभी रेनबो वाला स्पेक्ट्रम नहीं है अभी एटॉमिक स्पेक्ट्रम है ठीक है वो कौन सा एटम है हाइड्रोजन एटम है और तीसरी बात जो मैं बता रहा हूँ हाइड्रोजन एटम फ़र्ज़ करिए हाइड्रोजन एटम है ना उसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन नहीं है ठीक है फ़र्ज़ करिए हाइड्रोजन एटम है ठीक है उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन बिल्कुल भी नहीं है तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ ज़ाहिर कर रहा हूँ ठीक है एक इलेक्ट्रॉन ठीक सो अभी इसका मतलब नहीं है कि अभी हाइड्रोजन के पास शेल्स है फ़र्ज़ करिए फर्स्ट शेल कौन सा है नंबर 1 दागद है ठीक सो इसके पास शेल्स है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है शेल मौजूद है N1 N2 N3 शेल्स मौजूद है लेकिन इसके पास क्या नहीं है इलेक्ट्रॉन नहीं है ठीक है हाइड्रोजन एटम कितना हिस्सा इलेक्ट्रॉन या उदाहरण है लेकिन शेल्स डीर दी ठीक सो उसका डिपेंड की इलेक्ट्रॉन बाला शेल तेजी दारंग स्लाइस है ना ठीक सो उसका तो एनर्जी वर्क है जब N1 जब बाला N2 तवलाट से बिया मज़ीद एनर्जी वर्क जब N2 जो N3 तवलाट से ना और कत मज़ीद एनर्जी वर्क दा पोटेंशियल एनर्जी भी बिखी ज़्यादा से 0 तवलाट से नो दा चीज़ दिबिंद बराउज ठीक सो ना हाइड्रोजन एटम की यो इलेक्ट्रॉन दा मतलब दा ना स्पार्क की यो शेल दा ठीक सो हालांकि आगा यो इलेक्ट्रॉन पियो शेल के सर्वाइव की लेकिन बाला नोर शेल जम पेस्ता ठीक सो और बल शेल तमुश सामोले से N1 N2 N3 शेल तमुश के मोले से के शेल L शेल M शेल और बाला कबल शेल के N शेल और का बागा बाला से N मतलब या K L M N O शेल P शेल ना फ़र्ज़ करें मस खाली सलोर शेल है ना K शेल द अवल शेल L शेल द दोम शेल M शेल द द्रेम शेल N शेल द सलरम शेल ठीक मतलब कलमर से ऑर्बिट वाले शेल में वाले एनर्जी लेवल में वाले दादरे सर वो शिते वाले ना उसका मतलब अवल शेल है तो आगा तमश के वाले सो N1M वाले सो है ना और L शेल तमश N2 वाले सो है M शेल तमश N3 वाले सो है N शेल तमश से N4 वाले सो है ठीक सो दादा शो जब उस लब्बो का समझाओ कम था उस मतलब दा कम से लम्हा का 2 टॉपिक्स वाल ना
पेज नंबर 57 باندې مطلب کیلکولیشن اف فریکوینسی او کیلکولیشن اف ویو نمبر دا ما پرې شو ټیک سو او کوم مطلب بیا مې یو شی ته پښتو ځکه دا دو ټاپکس کې دا ماته دوه امپورټنت نشکاري د بعد کې کبه ټایم به زر سمجھاو کما او دا د کیلکولیشن مطلب ډیر خوان نه کې بیا ټاپکس ټول خرابې دغه ویلیوز دا کنه ټیک سو د ویلیو اف آر ناٹ وینه د آر سره لیکلې ده او دا مطلب انفینیټی ساينس لیکلې ده دغه څه یې دغه ریډبرز کانستانټ یې وینه دا ټیک سو دا ویلیو خالص ځکه بس نو شی مز دکو یعنی آر انفینیټی د ریډبرز کانستانټ هغه ویلیو خالص دکو یونټ از دک یونټ چې د پر میټر مطلب میټر ویلی کې ماینس بالا 1 ویلی کې نه بل ماته اوس بور ماډل ماته سټډي کو یوزفولنس مطلب ایڈوانټیجز څه فائدې ولې بور ماډل ذریعہ باندې موږ کم بور موږ ته یو ماډل پیش کړو د اټامیک ماډل هغه باندې موږ چې کیلکولیټ کولای سي موږ ریډیس کیلکولیټ کولای سي یو اوربټ کې مطلب یو اوربټ ته پاره کې 100 ریډیس ته مطلب نه دا یو نیوکلیس ته دا یو هغه ده نه دا یو اوربټ ته دا اوربټ جوین سره دغه چې پر 100 ریډیس ته بیا کبل اوربټ راځي بیا 100 ریډیس ته نه نو موږ ریډیس معلومولای سي موږ ته معلوم کې بیا فارمولا انرژي موږ معلومولای سي د الکترون په اوربټ کې څونه انرژي ده او بل موږ ته چینج ان فریکوینسي چینج ان انرژي موږ معلومولای سي فریکوینسي او ویو نمبر هم معلومولای سي ټیک سو بور اټامیک ماډل لوجي او بل دا چې کوم د سپیکټرم اف هایدروجن سپیکټرم چې ته لاینز ته کوم لاینز کوم روشنی چې کوم لایټس له هایدروجن اټم راوځي نه نو هغه موږ سټډي کولای سو ویني ٹھیک سو فرض کرے دا اوس یو هایدروجن اټم د هایدروجن اټمز مطلب لک ال شل ام کې شل تراسي نه بالا شل جلاند شل تراسي هغه به انرژي ریلیز کوي هغه انرژي وچه جوړ کی سپیکټرم به جوړ کی ٹھیک سو نو دا ویني او خالی هایدروجن نه مطلب هیلیم اټم جم کم سپیکټرم لاینز راوځي هغه معلومه سي لیتیم جم را اور بیریلیم جم معلومه ولې سو ټیک سو مطلب دا وړکی اټمز مطلب کم اټامیک نمبر کم د اوس هیلیم د اټامیک نمبر 2 ده لیتیم د اټامیک نمبر 3 ده بیریلیم د اټامیک نمبر 4 ده او اول څوک د هایدروجن ده ټیک سو او بل مطلب د بور اټامیک ماډل څخه 3 پوینټ ځکه ان شاء الله کار سوی ده بس نه بل سټیبلیټی په اټم څنګه ای مطلب اټم سونه سټیبل ده سونه نه ده سټیبل او آینایزیشن انرژي به د شای آینایزیشن انرژي مطلب هغه انرژي ست یو شی آینایز کولای شي فرض کې چارج پر راوستلای شي اوس هایدروجن اټم د یو الکترون ده ټیک سو اوس د الکترون ته مطلب ته سونه انرژي ورکړي د الکترون د بند راوځي الکترون د بند راوځي هایدروجن مت کم چارج رالی پلس چارج رالی ویني ٹھیک سو نو اوس تاسو انرژي ورته د هایدروجن ته آینایز کو آین د دین جوړ کو نه ٹھیک سو دغه چې آینایزیشن انرژي یي آینایزیشن انرژي هغه انرژي چې مطلب ته یو اټم تور کې هغه اټم باندې چارج راشي ټیک سو الکترون جنوزي اخر شل جم الکترون اوزي د بند نو هغه به چارج پر راشي نو هغه ته انرژي آینایزیشن انرژي یي او بل بور اټامیک ماډل لوجه مطلب هایدروجن اټمز یو نه هغه کې موږ اوربټس معلوم کړل مطلب n1 اوربټ n2 اوربټ n3 اوربټ وینه دا اوربټس موږ معلوم کړو نو کوم څه بور اټامیک ماډل هغه په وړکی اټمز باندې اپلای سو کله هایدروجن اټم بیریلیم اټم هیلیم اټم او مینلی هایدروجن اټم بور اټامیک ماډل وینه بل سپیکټرم خو ماته در سمجھاو سپیکټرم مطلب چې ته لایټ لاینز ته او هایدروجن اټم موږ هایدروجن اټم کس کم سپیکټرم لاینز جوړیږي نه هغه موږ معلومو اوس مطلب هایدروجن سپیکټرم از ان امپورټنٹ ایگزامپل اف اټامیک سپیکټرم اوس اټامیک سپیکټرم هغه سپیکټرم هغه روشنیو کا کلر سله اټم جوړیږي فرض کړئ یو اټم د اټم کې یو هایر شل باندې یو الکترون د غلاند شل تر راسي نو هغه به انرژي ریلیز کوي هغه انرژي موږ سپیکټرومیټر جو به موږ به چیرې سي لاینز براسي هغه ته سي سپیکټرل لاینز نو هغه به سپیکټرم جوړ کوي هغه به سپیکټرم څه سي ریمبو والا سپیکټرم نه ده هغه کوم د اټم والا سپیکټرم نه موږ ته ورته اټامیک سپیکټرم ون هایدروجن اوس فرض کړئ دا موږ یو ټیوب راواخیست وینې دا یو ټیوب موږ راواخیست دې خواته ما کیتود ولګاو دې خواته ما اینوډ ولګاو دا ما داسې په بیټري باندې کنیکټ کوو وینې داسې بیټري باندې ما کنیکټ کو مخ ته لاندې ما څه شی واچو هایدروجن ګیس ما واچو ټیک هایدروجن ګیس اټمز شکل کې د فرض کړئ یو الکترون یو پروټون شکې ده نو چارج ده پې اوس ته مطلب بیټري اون کې ټیک دا ما وینې د هایدروجن بسې آینایز بسې وینې او دلته بل وینې دا کم څه الکترون دلته به ولګېږي وینې
دلته. نو الکترونز دلته ولګي چې الکترونز له انود شاوخوا کم دلته سکرین لګېدل هغه باندې ولګي چې هغه به چې سي ګلو به وکړي، مطلب ګلو مطلب لایټنینګ به وکړي، چمک به وکړي. نو هغه چمک موږ که یو سپیکټرومیټر جو باسو موږ ته به چې راسي سپیکټرم به راسي. کم سپیکټرم؟ هایډروجن سپیکټرم. هایډروجن سپیکټرم چې د اټامیک سپیکټرم ده، ټیک ول هایډروجن یو اټم ده. نو ان ډسچارج ټیوب، ډسچارج ټیوب نه دارنګه ټیوب د پاک سمج ګیس فل کو کم ګیس هایډروجن ګیس اټ ویری لو پریشر، مطلب لو پریشر مطلب ډیر روانه ورکو نه لیش پریشر او والټیج چې بیټریز کوم والټیج دغه بیخي غټي او موږ به څنګه فیل موږ به بلو لایټ فیل کو نه هایډروجن کم د بلو لایټ ورکوي نه بلو لایټ بدلته اینوډ شاته موږ فیل کو ټیک سو او دا لایټ کته مطلب د سپیکټرومیټر او باسه ته سپیکټرم لاینز راسي ټیک سو سپیکټرم لاینز وینه سپیکټرم لاینز براسي دیز لاینز ار کلاسفاید وینه دغه لاینز کم راسي بیا موږ ته ګوره فرض کړي اوس ای هایډروجن ده وینه دا وینه دغه الکترون جنو وت ټیک نو دا انرژي سره لوینه فرض کړي دا انرژي سره لوینه د اسمل سپیکټرومیټر او باسونه سپیکټرومیټر دا بچی راسي موږ ته وینه دا موږ ته لاینز راکې دغه لاینز راکې نه دا لاینز راکې نه دغه لاین به موږ تقسیم کړي د 15 سیریز کې ټیک سو یو لایمن سیریز ده، بیا دویم بالمر سیریز ده، دریم پاسچن سیریز ده، سلرم بریکټ سیریز ده، پروفنډ سیریز ده، اف فنډ سیریز ده. دغه سیریز 15 سیریز کوم سکشن هایډروجن ګورزه ته دوباره څنګه کوم یو هایډروجن اټم د ډسچارج ټیوب کې واچو کیتھوڈ جس کم ریز را لے هغه ټکراو سره هایډروجن اټم سے مطلب اینوډ سره چې جوړ سی یو ګلو جوړ سره لایټ جوړ سره هغه لایټ سمجھ له سپیکټرم پاس کو سپیکټرومیټر جه پاس کو هغه چې جوړ سره مختلف لاینز راکړل ټیک سو هغه لاینز هم یو قسم روشنی ده نه اوس مطلب هغه سپیکټرومیټر څخه کوم روشنی ریډ کړله ټیک سو هغه روشنی مختلف لاینز باندې جوړه ده نو هغه لاینز مختلف کټګوریز کې ډیوایډ کلاسیفیکیشن مې ورکو نو هغه ته موږ لایمن سیریز پاسچن بریک بالمر سیریز پاسچن سیریز بریکټ سیریز او پروفنډ سیریز نو هغه کې دا دوه سیریز امپورټنٹ دا اول دوه نه دا اول دوه کې دا دویم بریکټ سیریز امپورټنٹ بالمر سیریز سوري امپورټنٹ دا دویم یو نه مس کوم نشان په ولګاو نو دغه سو دا به زه بیا در سمجھاو کوم دغه سیم فرض کړی نه ټیک سو مطلب بالمر سین وینه د مطلب ګوره په هایډروجن کې چې یو اټم ده دا کم روم ټمپریچر باندې کم روم ټمپریچر سوی روم ټمپریچر همیشه سوی دا مطلب خپل کمرې حساب ما لګاو دغه ساينټیفیک یو لفظ ده روم ټمپریچر هغه همیشه 25 سنټیګریډ ټیک سو یو 25 سنټیګریډ باندې هایډروجن اټمز ته وګوره هغه الکترون چیرې پروت دي په اوربټ نمبر 1 باندې پروت دي ټیک سو فرض کړئ دا نیوکلیس دا اوربټ نمبر 1 دا 2 دا 3 دی وینه نو اول اوربټ باندې چې پروت الکترون پروت وینه او بلکې هایډروجن ګیس ته بیا هیټ کې نه هایډروجن ته هیټ ورکړي د الکترون باندې هیټ سي الکترون به بالا شل ته ولاړ سي وینه from lower energy state وینه to higher energy state or excited state وینه higher energy state ته مطلب excited state هم یې مطلب ډېر انرژي د پښکی وینه نو د بل اول شل ولاړ سي 2 ته ولاړ سي 3 ته ولاړ سي 4 ته ولاړ سي 5 ته ولاړ سي 6 ته ولاړ سي 7 ته ولاړ سي نو سونه ست انرژي ورکړي هغه به د بالا شل ته ولاړ سي وینه څونه انرژي ته ور ابزورب کوي څونه وینه د څونه انرژي ته د بندو خوا جوړ کوي څونه انرژي اټم ابزورب کوي او اوس په څنګه سي الکترون به وین انسټیبل به سي الکترون به انسټیبل سي وین اټ کم بیک فرام هایر انرژي لیول ټو وینه ګوره فرض کړئ د ایدایس مطلب تاول وره مطلب یو هایډروجن اټم راوخ هایډروجن اټم کس کم روم ټمپریچر 25 سنټیګریډ باندې الکترون سي هغه په اوربټ نمبر 1 باندې وو بیا ستا بالا لخوا ټمپریچر ورکو نو الکترون ټمپریچر واخیست هایډروجن اټم ستا ټمپریچر ورکو هغه کې مطلب الکترون هغه ټمپریچر زیات سو نو هغه انرژي لیول 1 جوړاړي انرژي لیول 2 ته یا مطلب اوربټ نمبر 1 جوړاړي 2 ته یا 3 ته یا 4 ته یا 5 ته یا 6 ته ټیک سو نو بیر کستا انرژي بیرته پریش ولا بند دکړه نور انرژي دی نه ورکړل نو هغه الکترون ستا اوس یک اوربټ چکللی اوس 7 اوربټ ته هغه به سوکا سوکا بیرته لاندې راسي لمه خطاب سړیانه کې بالا بو د سړیانه کې بیرته سوکا سوکا لاندې روان دی وینه لمه خدای رنګ وینه دا رنګونه دغه تا هیټ کاو الکترون داس بالا روان وینه اوس تا هیټ پرې شو الکترون بیرته لاندې راځي ټیک سو نو همیشه سی الکترون بیرته لاندې راځي د چې ریلیز کی انرژي ریلیز کوي
ٹھیک سو انرژی سے ریلیز کی انرژی موږ سپیکټرومیټر کې وګورو سپیکټرومیټر کې موږ ته سپیکټرم لاینز راکړي هغه لاینز موږ ریډ کو هغه موږ معلوم کوو دا کم سیریز کې دي لایمن سیریز کې دي بالمر سیریز کې دي پاسټن سیریز کې دي کم سیریز کې دي ٹھیک سو نو اوس لایمن سیریز شته ٹھیک سو لایمن سیریز دا یای لایمن سیریز دغته یای مطلب ان ول ګوره فرض کړئ یو الکترون ده ټیک یو الکترون ده هغه له وینې n1 شل ته راسي n1 شل وینې اول شل ته بالا له خوا راسي وینې له n1 n2 جه راسي له n3 جه راسي له n4 راسي نه سو 1 شل نمبر 1 ته به ګوره ته به خالي کم یو یادی زه کم در شم دا کم څه دایره کومه ګوره په هایدروجن اټم کې مطلب n1 هم د n2 هم د n3 هم د n4 هم د n5 هم د n6 هم د n7 هم د دا ټول اوربټس دي اوس کل په هایدروجن اټم کې یو الکترون بالا شل جه مطلب لاله 7 لاله 6 لاله 5 لاله 4 لاله 3 لاله 2 دا چې راسي 1 ته راسي ټیک سو 1 ته راسي نو دا کم ټیم څخه هغه انرژي ریلیز دي کم ټیم څخه هغه سپیکټرم لاین جوړ شي هغه ته لایمن سیریز ورته وایي when an electron jumps from higher level energy level energy level مطلب energy level به کم یا به 2 یا به 3 یا به 4 یا به 5 یا به 6 دا له دغه جسر راسي کم لیول ته لیول 1 ته راسي دغه فرض کړئ دا 1 2 3 4 5 6 7 دغه کله 5 راځي کله 6 راځي کله لري راځي لیکن کم یو ته راځي اخر کې n1 ته راځي ټیک سو نو دا ان ته رالی دغه جس کم ټیم انرژي وتله هغه انرژي کوم سپیکټرومیټر کې ریډ کو هغه سپیکټرم لاینز راکړي هغه لاینز بیا سه لایمن سیریز یې ټیک سو یو خبره اوس بالمر سیریز بیا دویم دی دویم فرض کړئ مطلب کله هایر بالا لخوا دی مطلب n2 ته رالی n2 جب لکه مخه راځي له بالا لخوا نو څوک د n3 د n4 د n5 د n6 د n7 د ټیک سو له n3 جرالی ک n4 جرالی ک n5 جرالی ک n6 جرالی نه نو کله له دغه سلور جب مطلب n2 ته مطلب الکترون رالی دخلته نو دغه ټیمز کم انرژي ریلیز کیږي هغه ته څه هغه ته بالمر سیریز یې هغه سپیکټرم لاینز جوړي هغه بالمر سیریز یې بل خبر زه بیا ریپیټ کوم چې همیشه هایر انرژي لیول جا هایر اوربټ چې الکترون لاندې اوربټ ته راځي هغه انرژي ریلیز کوي نو الکترون که بالا شل جا n1 ته راسي هغه سیریز به څه لایمن سیریز به وي او که بالا شل جا n2 ته راسي مطلب n3 نو بالا n2 بالا څه د n3 د n4 د n5 د n6 ته نو که هغه جی n2 ته راسي نو هغه به څه موږ ورته یي هغه ته به بالمر سیریز یي اوس اسانه سو اوس پاسچن نمبر 3 باندې ده نه نو که مطلب دریم شل ته الکترون رالی بالا لخوا نو بالا لخوا څوک دی n4 د n5 د n6 ده ټیک سو اوس ګوره د n3 بالا چې د 4 د 5 د 6 ده نو لکه بالا لخوا له 5 6 4 ج 3 ته څوک راسي الکترون راسي نو په هغه دوران کې کم انرژي ریلیز شي ټیک سو ولې الکترون بالا لخوا لاندې شل ته راځي نو هغه به خامخا انرژي ریلیز کوي نو هغه انرژي سم ریلیز کوي هغه ته سپیکټرم لاین سم موږ سه پاسټن سیریز به وي دغه بریکټ سیریز دارنګه د مطلب له n5 ز 4 ته راسي 4 ته شل نمبر 4 ته الکترون راسي بالا لخوا له n6 له n5 هغه ته سه بریکټ سیریز یي او کوم څه اخري د پروفانډ سیریز که مطلب n5 ته راسي دارنګه د n1 د 2 د 3 نمبر د 4 د 5 کوینه بالا لخوا راسي دا n4 دی که بالا لخوا n5 د n6 تک دا رنګ راسي او پروپاینټ کې دا رنګ د مطلب 5 تک رالی که مطلب له 6 او له 7 ته مطلب له 6 خالي 7 پر دا بالا خشپاش شلې خالي ټیک سو نو که n6 چې مطلب n5 ته رالی هغه ته به سه پروپاینټ سیریز به یي ټیک سو د ستریټ کې سره خلاصي دلته هم در شوولې دی دا n1 دا n2 دا دا بل پیج به n3 ده دا n4 ده دا n5 ده دا n6 ده او مختم روان ده n7 n8 n9 موږ هغه نه منشن کو خالی بس n6 پر موږ منشن کو ٹھیک से द इन्फिनिटी मतलब दैट इज मतलब दा चलता जा रहा है ना यानी गिनती जहाँ तक चलती है उसका मतलब n1 तरह से भी n1 तरह से बाला लखा n2 ला n3 n4 n5 n6 ला मतलब बाला लगाम बाला ना هغه بچه جوړي لایمن سیریز به جوړي ویني ٹھیک से ना هغه سیریز به الټرا وایلیټ ریز به الټرا وایلیټ ویني یو وی ریز मतलब الټرا وایلیټ मतलब ډیر تیز ریز ویني الټرا मतलब मैक्सिमम زیاده ٹھیک से
او دا لایمن سیریز بلکې n2 ته راسي نه اخري ټارګټ سټاپ سوس n2 سونه n3 راسي کله n4 راسي کله n5 کله n6 راسي نه هغه به چې جوړي بالمر سیریز به جوړي ویني ل n3 جه n4 جه n5 جه n6 جه n7 جه بالا 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 نو هغه به چې جوړي ویزیبل هغه لایټ به بیا څنګه هغه سپیکټرم لایټ به چې موږ به لیدلای سو سترګو باندې هغه به ویزیبل وي هغه انسانانو سترګو لپاره ویزیبل وي نه او का मतलब बाला का मतलब उस आखिर स्टेप एक बया 3 सुना तीसरा सुना लो बाला लखा n4 n5 n6 जरा ली पास चागा तो वैसे पास्टन सीरीज होता है आगा चाहिए इंफ्रारेड रीजन देवी ने दा कम लाइट दा दारंग लाइट ते मतलब अंदर विजिबल लाइट मतलब मुझे नस्ली दले मुझे खाली दा बालमर सीरीज वाला लाइट ली दले से इंफ्रारेड लाइट दा मतलब आगा वीक लाइट है लेकिन मुझे बिस्तर बोनस ली दले ठीक सो او بلس مطلب اینه که باید تاسو آخر سټاپ 4 کې نه نو هغه چې د بریکټ سیریز ده کماله 5 6 4 اسې نه هغه بریکټ سیریز هغه هم انفراریډ ده او که مطلب بیا پنځم سټاپ کې نه پنځم بالا لخوا پنځم ته سو کراسي بالا لخوا 6 یا 7 جه نو هغه چې پروپند سیریز بسی هغه هم انفراریډ دی نه نو اکثر ګورته دا درې سره اول یو چې ده هغه الټرا وایلټ ته دویم چې ده هغه ویزیبل ده ٹھیک سو نو ټول چې الټرا وایلټ دی او سوري انفراریډ دی وینه دغه انفراریډ نو ته بالمر سیریز کې کچال جو هغه کم لایټ هغه ویزیبل لایټ ده کچال جو چې مطلب لایمن سیریز کې کم لایټ هغه ته الټرا وایلټ لایټ ده او یا سپیکټرم لاینز دی یو خبره ده ٹھیک سو او نور کې چال جو مطلب د دریم سلرم پنځم نو هغه ټول چې انفراریډ دی ٹھیک سو دا رنګ زده نور دا ټیبل دونه مزده کو دا چې پر زده کولای سه آسان دغه شی د مازر سمجاو کوي ٹھیک سو دا ویلیو زه دونه مزده کوم نه او دا مطلب دا ویلیو کې د لازم کړه خبره دا مختم بیا راځي بایو کې دا نه کوم سی ویزیبل لایټ نه بالمر سیریز والا چې د ویزیبل لایټ نه ویزیبل لایټ نو هغه رینج سو دا 4000 से लेकर 6500 तक वेवलेंथ दूनी कदल से या 4000 by या 4000 लीटर बाला है लेकिन दर 4000 पर ज़्यादा है और दर 6500 पर कम है वेवलेंथ पे एंगस्ट्रॉम की मैंने एंगस्ट्रॉम की 10 पावर -10 ठीक से और डिफेक्ट्स भी अच्छे वाले बोर एटॉमिक मॉडल की बोर एटॉमिक मॉडल की दा डिफेक्ट्स मतलब कम से बाला घट एटम्स ول فرض کړئ چې مطلب दो बोर एटॉमिक मॉडल खाली मतलब कितनी एटम्स के मतलब दा मॉडल एप्लीकेबल हो मतलब यूज़ कदल ऐसे فرض करें कला मतलब वड़का एटम हीलियम हाइड्रोजन दा रंग एटम्स की कम से घट एटम्स ول पावे की मतलब कॉम्प्लेक्स एटम्स ول कॉम्प्लिकेटेड एटम्स ول هغه की मतलब दा बोर एटॉमिक मॉडल نو एप्लीकेबल है دا خامي ولا او بل کم سره رذرفورد ماډل وو هغه باندې کم اعتراضات وصل کوېسچنز په وصل بور اټامیک ماډل ټول کوېسچنز انسر نه کوور نه دا هغه او بل کم زمان افیکټ مطلب زمان افیکټ دا ول زمان افیکټ زو سمجھاو کوم نه زمان افیکټ دا وایي مطلب کم ټیم سي مطلب دا کم سي لایټ راوځي دا سپیکټرم لایټس راوځي فرض کړئ یو الکترون د لاندې رالی بالا شل جلاندې رالی هغه لایټ ریلیز کو سپیکټرومیټر جموس پاس کوم سپیکټرم لاینز راکل ټیک سو دغه سپیکټرم لاینز که شاوخوا موږ میګنیټ یا الکتریک فیلډ اپلای وکړو نه پازیټیو چارج ولیکو یا نیگیټیو چارج کښیدو یا مطلب میګنیټ کښیدو نو هغه لاینز مزید په وړوکي لاینز کې تقسیم سي ټیک سو نو دا ولې تقسیم سي بور دغه جواب هم نه ورکړ دا ولې تقسیم سي زه نه یم خبر ته دا وایي فرض کړئ ونې ګوره یو هایډروجن ایټم ده نه دا لایټ پاس لایټ ما چې ما سپیکټرومیټر جه پاس کو هغه مته چیرې سیریز راکړل نه لایمن سیریز دا بریکټ سیریز دا نه دا رنګ لاینز راکړل دا لاینز بیا ته مطلب بالا نیگیټیو ورته چې د لاین پازیټیو چې د الکتریک فیلډ چې دی ورته یا میګنیټیک فیلډ ورته چې دی نو دا به چې تقسیم دا یو لاین به مزید په وړوکي لاینز کې تقسیم شي دا یو لاین به بیرته مزید په وړوکي لاین کې تقسیم کړي دغه څه زیمن افیکټ یې ټیک سو نو کته مطلب چې د میګنیټیک فیلډ کې دی میګنیټیک فیلډ کې دغه ته څه کته میګنیټیک فیلډ کې دغه ته څه زیمن افیکټ به یې یعنی زیمن افیکټ اول دریم پوینټس لیکل دي زیمن افیکټ او کته الکتریک فیلډ کې دی هغه ته څه سټارک افیکټ دا دوه ساينټیسټ ول یو دانه راولار سو میګنیټیک فیلډ کې دی ورته هغه لاین ډیوایډ سو هغه ته زیمن افیکټ هغه نیم زیمان او بل ساينټیسټ راولار سو مطلب هغه الکتریک فیلډ کې دی ول ٹھیک سو
نو هغه بیا هم ډیوایډ شول، نو سپیکټرم لاینز مزید ډیوایډ شول، کوم سیریز ول نه لایمن سیریز بالمر سره هغه مزید په وړکي لاینز کې ډیوایډ شول، نو هغه ته سټارک افیکټ ول نه. او بل څه کوم دی مطلب بور اټامیک ماډلز مطلب هغه 3 ډایمنشنل کې شان 3D مطلب ما سره سټرکچر سمجھاو کړی دی نه. هغه رنګ هغه ماډلز یو هغه مطلب 2D ماډل نه 2 ډایمنشنل کې ماډل مطلب سرکولر شیپ نه. هغه به زه بعد کې سمجھاوم نه، خالي 2D او 3D نه. کوم بور اټامیک ماډل هغه 2D او 3D نه او 3 ډایمنشنل نه. ٹھیک څه هغه سمپل سرکولر موشن یو نه. او زیمان افیکټ ما در سمجھاو سٹار پاک افیکټ زیمان افیکټ مطلب میگنیټک فیلډ او تکشید او سپیکټرم شاوخوا سپیکټرم له شاوخوا هغه تقسیم سو مزید مړه کې فایند لاینز کې نه سپلیټ سو. او سٹار کا افیکٹ مطلب پازیټیو نیگیټیو فیلډ نه الیکټریک فیلډ او تکشید نو هغه لاینز مزید تقسیم سول نه. دا رنګ فرض کړئ دا لاین ده دا بور راوسو دا لاین دی، لیکن تاسو دغه مطلب پازیټیو نیگیټیو لاین شي دا هغه داس مزید وړکې لاین تقسیم شوی نه. ٹھیک سو نو که میگنیټیک ورته کښې دی شاوخوا نو هغه ته میگنیټیک افیکټ یې زیمان افیکټ یې، او که ته پازیټیو نیگیټیو فیلډ ورته کښې دی هغه ته سټارک افیکټ یې یا الیکټریک افیکټ یې نه. ولې کوم څه دا لایټ ده لایټ چې باندې جوړ ده لایټ الکترومیګنیټیک ویو ده وینه. نو الکترونز الیکټریک فیلډ باندې اثر پې کېدای شي، میګنیټیک فیلډ هم اثر پې کولی شي. بل ایکس ری چې شته ایکس ری مطلب ایکس ری مطلب دا مطلب چا ډیوایس کو دا نوم یې زده که نوم یې مه زده کو خیر دونه امپورټنټ نه ده. electromagnetic radiation light د کار شي مطلب electromagnetic radiation د الکترون electric effect هم لري magnetic effect هم لري وین ځکه electromagnetic radiation ورته یي they are not visible اور دا چې ویزیبل نه د ایکس ریز دا ویزیبل نه دي. او دا مطلب فریکوینسی بیخي هاي د فریکوینسی هاي مطلب دا داس مطلب وړکی ویوز دي لیکن بیخي زیات دي نه دغه ټیک دا رنګ نه دي ویني ویوز بیخي زیات دي دا هم د غون ډیسټنس دا هم د غون ډیسټنس لیکن د څون ډیر ویوز د کم ویوز نو کوم څه ویوز زیات هغه ته څه یي هغه ته فریکوینسی زیات ورته یي هغه ویوز. او دا ایکس ری جوړیږي څنګه هغه دا رنګ جوړیږي فرض کړئ دا ما ډیسچارج ټیوب راواخیست ټیک سو دا ما ویکیوم پمپ راواخیست ټوله هیر مې جنو باسو ټیک سو او بیا ما د چیز له بیټري سره کنیکټ کو دا بیټري ده ټیک سو دا نیگیټیو ده دا پوزټیو ده ټیک سو دغه ته کیتود ما ولګاو وینه دغه ته ما چې ول دا انود مې الټا لږ ولګاو انګل باندې مکشي ده وینه دا سپینګل باندې دا انود ده وینه دا چې د کیتود ده دا انود ده. انود مختلف قسم کې درې سو نیمه انود څنګه نیمه انود څنګه نیمه انود څنګه نیمه انود څنګه انود مطلب نیمه انود لیوه اټم جوړي نیمه اټم نیمه انود د لبل اټم جوړي نه نو ډیفرنٹ انودز راکلای شي ټیک سو. او بل دا چې فرض کړئ اوس دا ما بین کې ما ته یو ګیس ډال کو نه فرض کړئ هایدروجن ګیس دی نه هایدروجن دا شاوخوا یو الکترون راګرځي ټیک سو نو دا وینه دا کیتود مس کوم بټن اون کو دا کیتود ریز بدین دا الکترون وینه دا کوم څه الکترون د الکترون بل د سره ټکراو سي دا الکترون هم بند راوځي نو یو الکترون دغه سی یو الکترون دغه سی فرض دا دون مز د کو خیر فرض کړئ مطلب کته یو ډیسچارج یو راوستا ولټیج اون کو نو نیمه ریز الکترون بدل ته ولاړ سي دغه سی الکترون بدل ولاړ سي الکترون له چیز ټکراو سي له انود سره ټکراو سي الکترون له انود سره ټکراو سي انود له چیز جوړ د اټم جوړ د اټم کې الکترون نو هغه د انود الکترون هم د بند راوځي ټیک سو فرض کړئ وینه انود الکترون د بند نه راوځي فرض کړئ دا رنګ د شامن ټیک سو بس خالی سمپل دا کې د یو ډیسچارج ټیوب ده ما ولټیج سره ولګاو ولټیج مطلب ما اون کو کیتود ریج الکترون نکلې وصل نه الکترون روان سول الکترون ټکراو وصل لینود سری انود جریز راوته نه ریز دغه ریز سه ایکس ری ورته ایکس ری والی دغه ورته اسلامه مطلب میتھمیټکس کو بتاو ردلی مطلب ایکس مطلب نامعلوم دی ان نون نو لمخه دا ساينټیست نو په خبر دا څه دی نه ځکه دوی ایکس ریز مطلب نه دی معلومه په الله نه در کړه ایکس ری ورته نه ان نون بیا لمخه مشهور سو ایکس ریز ول ټیک سو. او بل ایکس ری پراپرټی نه څه دی مطلب دا یو الکترومیګنیټیک ریډیشن دی مطلب الکترون هم الکتریک فیلډ هم افیکټ کولای شي میګنیټیک فیلډ هم افیکټ دا دواړه فیلډز لري الکتریک هم لري میګنیټیک فیلډ هم لري
نو که ته الکترون او میګنیټیک فیلډ ورته کښېږدي نو دوی ډیفلیکټ کېدلی شي، خپله لاره جلا کولی شي. مطلب که د سره روان یې، که ته مخ ته میګنیټ ورته کښېږدي دی به دارنګه ټېړه شي، که ته الکتریک فیلډ ورته کښېږدي دی به دارنګه ټېړه شي. ټیک شو. او دا په سترګو باندې نه معلومیږي، انویزیبل دي. دا فوټوګرافیک پلیټ باندې معلومیږي. فوټوګرافیک پلیټ باندې تا اکثر لیدلي کوم چې موږ ایکس رې باسو نه، ایکس ریز کوم کاغذ دي هغه ته څه فوټوګرافیک پلیټ، هغه باندې ته ایکس رې معلومولی شي نه. और जिसका पेनिट्रेटिंग पावर ده मतलब अंदर जाने का पावर है ना. फ़र्ज़ करें دا یو ته یو غټ شی ورته کښېږدی نه، دوی مطلب در لاس هم وځي، در اډو هم وځي، در اډو نه وځي، در خالي در لاس وځي نه، در غوښې وتلی شوی نه، دا ریز دا دونه تیز دي نه. ځکه دا مطلب زموږ د باډي دننه کوم چې موږ فریکچر وسي، هډ بیمار شي، موږ هغه ایکس رې باسو نه. ولې ایکس رې سته در مسل ووځي لیکن در بون نه وځي، ځکه موږ بون معلوم شي هلته په ایکس رې باندې. او که دا مطلب ته در انسان در جسم وباسې نو هغه کوم انسان جسم د هغه جینز جوړ ده، کروموسوم جوړ ده، سل ممبرین افیکټ جوړ ده نو دا کوم چې د هغه جینز خرابولی شي، کروموسوم خرابولی شي. او دا بیخي انرژیټیک ویوز دي نه، او دا ګیس هم ماینس کولی شي. ټیک څه فرض کړئ دا ویوز ټکراو سل یو الکترون، چې الکترون بالا انرژي زیات سل الکترون اټم چې د بند راوځي، چې الکترون له اټم د بند راووت نو په اټم باندې کوم چارج راسي، پازیټیو چارج به راسي، نو هغه آین جوړ شي. او دوی فریکوینسي زیاتې ویني، دلته تللی شوی نه، فریکوینسي زیاته ده ویني، نمبر آف ویوز ویني بیخي زیات دي، دلته نمبر آف ویوز کم دي. دا فریکوینسي های ده، دا فریکوینسي کم ده. او فریکوینسي اف ایکس رې ډیپینډ کوي چیش باندې، انوډ باندې ډیپینډ کوي. که ته انوډ اټامیک نمبر غټ ورته کښېږدي، ما درته وویل انوډ چې جوړ دی له اټمز جوړ دی، نو هغه مختلف اټمز کېدلی شوی. نو که ته اټامیک نمبر د اټمز ور زیات کړې نه، فرض کړئ یو تا راواخیست سوډیم اټم نه، سوډیم اټم اټامیک نمبر څو ده 11 ده. یو تا راواخیست یورینیم اټم، یورینیم څو ده هغه 92 ده. ټیک شو. نو دا کوم څه ایکس رې له دغه راوځي دا به ډېر پاورفل وي. ټیک شو. او فریکوینسي اف ایکس رې هغه ویری کوي نه، दगा नहीं 3.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 16 जे लेकर 3 मल्टीप्लाई पावर 19 हर्ट्ज तक दोनों फ्रिक्वेंसी के दल है ना. او ویو لینت دوغه نه نه، یو ویو دوغه نه نه، کله دا یو ویو ستل ما شو کړی نه، یو ویو هغه لینت سونی هغه مطلب 0.01 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक हो सकती है ना. वेरी कहीं मतलब चेंजेबल है सेलर बल्दा टेबल की मतलब सब पॉइंट्स هغه مطلب نه کیپ ان مایند، مطلب دا همیشه زنګ دا بیسیک کانسپټ ته تیاری. نو کوم چې لایټ ته یا ریز دی یا ریډیشنز دی هغه چې د الکترومغنیټیک دی. الکترومغنیټیک مطلب الکتریک فیلډ هم لري، میګنیټیک فیلډ هم لري. یا دا رنګان د ورسس مطلب دا ریز دی یا مطلب الکتریک فیلډ باندې افیکټ کېدلی شي او میګنیټیک فیلډ باندې هم افیکټ کېدلی شي. الکتریک فیلډ باندې کا افیکټ هغه ته سي سٹارک افیکټ، او که میګنیټیک فیلډ باندې افیکټ هغه ته سي زیمن افیکټ. افیکټ مطلب دا رنګه د مطلب ریز رواني ته مخ ته یو فیلډ ورته چې د الکتریک یا میګنیټیک هغه خپل راسته بدله کوي نه، دغه سلی دغه او کوم چې لایټ کم سپیډ دغه چې دا رنګ دغه ځکه 3 ملټیپلای 10 پاور 8 دا به دا رنګ ځای په زبانه ځکه خوب کې لږ ځکه دا رنګ. او بل دا دی نه کوم څه مطلب ویو لینت یا یو ریډیشن دی، یو ویو دی، یو لایټ دا هغه چې باندې مشتمل دی، هغه په انرژي باندې مشتمل دی. هغه انرژي ته څه مطلب لمخه نو پروټون ورته نه، لایټ ویوز کم پیکټس دي هغه ته څه پروټونز دی. مطلب یو لایټ ویو ده نه، هغه کس کم انرژي دا هغه انرژي څنګه پرته هغه پیکټس کې پرته، هغه ته پیکټس څه هغه ته پروټونز هم وایي شوی، پیکټس هم وایي شوی، کوانټم هم وایي شوی نه. ما ته لما خب چیز کې د سمجھا کړ کم ټاپک کې د سمجھا کړ در پیا د پلانکس تیوري کې ما د سمجھا کړ دا. او کم سونه سی وی وړکای نه، داس وړکای وی نه اغون انرژي زیات دی. ټیک سونه سی وګورئ مطلب هایر مطلب یو ویو درشم نه، یو ویو 1 دی نه، ویو 1 دی، یو ویو 2 ده. دا ویو چې د مطلب فریکوینسي زیاته ده، ویو لینت لمډا مې دا هم کم ده، دا بیخي کم ده نه. او بل دی نه دغه چې دا
हमेशा یو ویو سے فریکوینسی زیاته یا ویو لینس یا اور ویو لینس سے کم وي هغه ته څه هغه موست پاورفل ویو ده نه ٹھیک شو हमेशा یو ویو سی هغه که فریکوینسی زیاته وي اور ویو لینت یې کم وي ٹھیک شو نو هغه څه شي هغه موست انرژیټیک وي نه ونه دا फ्रीक्वेंसीज دا और एनर्जीज دا इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन هغه आपस की इन्वर्स रिलेशन دا अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या दो आपस की ना वेवलेंथ सरे उल्टा रिलेशन दा ठीक सो फर्ज करिए फ्रीक्वेंसी द वेवलेंथ सरे उल्टा रिलेशन दा ना दोबारा तरवेली कम गोरती भी नहीं कहने विने फ्रीक्वेंसी इन इन्वर्स रिलेशन टू वेवलेंथ अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी अगर वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी ठीक सो और अगर से एनर्जी तरह अगर अच्छा से इन्वर्स रिलेशन वेवलेंथ से अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी अगर वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी और डायरेक्ट रिलेशन एनर्जी डायरेक्ट रिलेशन है अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी किसकी एनर्जी उस वेव की रेडिएशन की एनर्जी ठीक सो नोबल यूजेस ऑफ एक्सरे से इस्तेमालात थी आगा मतलब कम थी मेडिकल लाइफ की में इस्तेमालात स्टार से की इस्तेमालात था ना और मुश्कम मतलब मख्तब स्टडी की क्रिस्टल मतलब दा कम से क्रिस्टल शेप थे ना क्रिस्टल मतलब कल ब्रश तरह वखली ना वड़की टुकड़ों जो जोड़े ना ठीक सागत से ना बॉक्सेस होने जोड़े ब्रा ये क्रिस्टल से तरह वखले ना क्रिस्टल मतलब शफाफ साफ ना दारंगा नो هغه مر سټډي کو एक्सरे ذریعہ باندې مختلف क्रिस्टल से स्टडी کولای شي او دا क्रिस्टल مابینګس کوم اټمز باندې چې اټمز مابینګس نو ډیسټنس هغه چې باندې کو एक्सरे باندې کو یو اټم دا یو क्रिस्टल د क्रिस्टल چې باندې جوړ د اټم باندې جوړ د اټم اپس چې د باوند جوړ کړی نو هغه باوند مشکم چې باندې سټډي کو هغه باوند نږدې د لري د مطلب یو دا اټم یو دا اټم ده نه دوغه ډیسټنس دا دوغه डिस्टेंस है ना दाम चीज मान मालूम डिस्टेंस एटम आबिंग की सदा यो क्रिस्टल की हम उस पे एक्सरे मान मालूम और मेडिसिन लाइफ की मतलब कैंसर ट्रीटमेंट के पार कैंसर से डायग्नोसिस द कैंसर कम अजी की सर की कम अजी की मतलब दिमाग ऑपरेशन तक कैंसर दाना रखत ले कैंसर कम अजी की द सर कम अजी की ना हेड कम अजी की ना अब तमाल में एक्सरे जरिए बांधी और बल कम से डेंटल कैविटीज़ है ना दांतों में कम से कैविटीज़ जुड़ी है ना दांतों की कटाई जुड़ से ना तोरवाले सु की बस कटाई जुड़ से कम से बोन फ्रैक्चर से कम लास्ट मार्च दा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दा मतलब डेली लाइक बतल दे इस मतलब मुझसे कम आरडी मार्च मुझसे चेक को मुझे एक्सरे बास ना एक्सरे मतलब दा एक्सरे इस्तेमाल ही जगह टाइम वाले एक्सरे दा मतलब दर हार्ड नहीं सोता ला और दर वश यूज़ ना मुझसे खाली लास्ट रा मालूम से आलास किस का मार्डो नहीं देगा रा मालूम से वाले वश दा मतलब आगा सॉफ्ट दा लगा जो यूज़ एक्सरे او بون سي دا غا سترونګ دا غا چې ایکس ری نه وځي ٹھیک څه او کوم څه دا ایکس ریز نه ایکس ریز فوټونز ایکس ری چې دا یو لایټ دی یو انرژي دی یو الکترومګنیټیک ریډیشن دا نو دا چیز باندې جوړ یونټ به چې فوټونز بي پاکټس چې د انرژي نو د انرژي ګیس جوز نو ګیس به چې سي هغه به سي आयनाज बस ना इलेक्ट्रॉन बजनूज नو هغه ګیس بس आयनाज बस فرض کړئ دا हाइड्रोजन एटम ده نه हाइड्रोजन एटम वाला یو شاوخوا الکترون راګرځي نو کوم سیستم انرژي ورکړي د الکترون مجبین راوځي نو الکترون زبین راځي हाइड्रोजन باندې چې پازیټیو چارج وسی او کوم سي ایکس ری ته چې اکثر اسمت ته یو جهاز کې ته داخلي جنا فرض کړئ د جهاز کې ته داخلي د تا سامان چې کیږي نه یو ماشين کې نه او ماشين کې سامان چې د ماشين کې سامان لاړ سي بل خطر راوځي نو هغه چې سامان چې بزره باندې هغه ایکس ری باندې چې کیږي او بل که مطلب یو غټ ماشين ته واخلې نه په غټ فیکټریانو کې یو غټ ماشين څخه خلک واخلې نه هغه مابې چې وړکې فالټ راسي هغه فالټ چې باندې معلومي هغه د ایکس ری باندې معلومي او بل ایکس ری مطلب ایکس ری مایکروسکوپ سم راوتلی دی نه او وینه دا ایکس ری استعمال د مایکروسکوپس کې نه دا غالي ځکه مطلب صحیح دی 15 پوینټ څخه خالص سم ځکه بس صحیح دی او دا دونی لونگ کم ناراضی دا شاید بس خالی تاسو لږ انفارمیشن است 15 شپږ لاینه په لیکلای شئ شورت کوېسچن په لیکلای شئ نه
او مطلب کوم چې وارنیشز وي نه، دا وارنیشز مطلب رنګ ته وي نه، پینټ ته. او کوټینګز یا پینټس دغو شیانو کې ایکس رې استعمالیږي. او سیمی کنډکټر الکترونیک شیانو کې ایکس رې استعمالیږي. یو کله سیمی کنډکټرز یا میګنیټیک مټیریلز دي نه، او کوم چې پروټین سټرکچر دپاره پروټین سټرکچر سټډي کوي، یو پروټین د کم امینو اسید باندې مشتمله ده، او یو بایولوژیکل میکرو مالیکول دی، لیپید دی، کاربوهایډریټ دی، هغه کم شیانو باندې مشتمله ده نه. هغه ارینجمنټ څنګه ده، هغه سټرکچر څنګه ده، هغه لپاره ته ایکس رې استعمالوي. بل دا سیمی کنډکټر. سیمی کنډکټر چېرته سیمی مطلب نه یو کنډکټر راځي، یو سیمی کنډکټر راځي. سیمی چېرته وایي؟ سیمی لفظ چېرته وایي؟ سیمی मतलब हाफ, आधा. ठीक सो. उस कंडक्टर चीज़ है, कंडक्टर मतलब वो मटेरियल जिससे हीट पास हो सके, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, जिस तरह कॉपर वायर है, जिस तरह आयरन वायर है ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. लेकिन सेमी कंडक्टर मतलब आधा कंडक्टर, मतलब कभी उससे इलेक्ट्रिसिटी या हीट पास हो सकती है, कभी कभार नहीं हो सकती है ना. और इसकी एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है कम एग्जांपल है वो. فرض کړئ فلان هغه اگزامپل ما ځکه نه راځي، خالي ته دا جرمینیم دا اټم ده نه، هغه څه ده، یو سیمی کنډکټر ده نه، بس خالی جرمینیم بس مخه ته به راځي. बस دا लेक्चर हम आसान हो, बस खाली सोचने समझने वाली चीज़ है ना, मतलब फॉर्मूले मैथमेटिकल फार्मूले ना वाले बिश्की ना दोबारा नो दा यू इजी टॉपिक को दस के मतलब कम इम्पोर्टेंट शान लगा ज़्यादा दरमार्क कम मतलब ही नहीं कम से शॉर्ट क्वेश्चन राजी ला दा कम से भी नहीं बोर एटॉमिक मॉडल सब फायदे वाले आगत बताने दरे दाने था राजी दरे दाने जाकर बल कम सीधी सीरीज़ है ना, सीरीज़ मतलब कम सीधी दा बाल्मर सीरीज़ दा कम रेज विजिबल लाइट हो, और लाइमन सीरीज़ की कम लाइट हो, आगे की अल्ट्रा वायलेट हो, नोटोली की इंफ्रारेड हो. ठीक से दा खाली जगह मतलब बाल्मर सीरीज़ डेर ज़रूरी है ना. आगे दा बल ज़मान इफेक्ट मतलब दा इन्हें दा शॉर्ट रख ले सो ज़मान स्टार का इफेक्ट होता है ना. बल एक्सरे बारे की मतलब दोन इन्फॉर्मेशन नज़र तरह खाली मतलब प्रॉपर्टीज़ दरे दाने ज़का शॉर्ट क्वेश्चंस रहा है मतलब दरे दाने खाम ख़ता ज़ाइफ की ना, और दगस मतलब यूजेस के मतलब दरे एक्सरे ता यूजेस दाई ना, मतलब दारंगा ज़का